بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمنو کتونکو همدم ټي وي سره یو ځل بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. نننۍ خپرونه کې موجود یم مارتون کې د چې کوم مین بازار دی د مارتون هغې نه لږه فاصله کې موجود یم. د زما په خیال د چکیسر او د مارتون مینس ایریا ده. هلته دا ډسټرکټ شانګله ده. دلته یو داسې غر موجود دی د هغې باره کې به موږ ډېرې قیسې اورېدې چې دا غر چې دی دا پخوا زمانه کې یو مار خوړلی دی او هغه نشانې اوس هم موجود دي. لکه تاسو چې کله راشئ د غر ته وګورئ نو تاسو ته یو دغه ظاهره شي چې واقعي داسې یو شی دلته تېر شوی دی او هغه چې کوم چاپونه دي هغه پاتې شوي دي. به هر حال څه خلک مني څه نه مني، موږ سره دلته یو مشر سړی ولاړ دی، د هغه نه څو تپوسونه کوو چې د دې حوالې سره د هغوی معلومات سري. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بابا ستاسو نوم؟ زما نوم عبدالقدیم دی. او ستاسو عمر به څومره وي بابا؟ زما عمر خو ډېر دی وروره، زما عمر به یو 80 کاله به. دا خلک چې کومه قصه کوي د دې غر په باره کې چې یاره دا مار خوړلی، ستاسو څومره معلومات دي دې حوالې سره موږ ته لږ شیر کړي؟ دلته نور هېڅ معلومات نشته، خو زه داسې غوندې ومم چې دې هلک نه په کچه ومه بره به نه ومه. 15 سال عمر کې به تقریبا وایي. خو دغه 12 13 14 دقه مې عمر و. خو چې مونږ دې ملک کې دیره شو نو دغه خلکو وي چې دا غر مار خوړلی دی، مار خوړلی دی. نو مونږ وایي دا څنګه مار و دا بلا چې دا خوړل ده. نو د مشرانو بوډاګانو به قصې کولې. هغه بوډاګان بړه دي، اوس بړه دي، هغو به قصه کوله چې داسې یو بلا وه په دې تنګو کې به پروت و، اوبه به څکلې، بیا پورته به روانېده. بیا یو انګرو بابا و، هغه انګرو بابا وجلی دی، انګرو بابا وجلی دی. نو اوس یو خدای علیم دی، دا بره کنډو نه دی، دا پورې بره دلته یو ډنډه ده، په دې ځای کې به سندانونه سره کول. ګمرش ډنډه او ګمرش ټاپو نه، خوشحالي ډنډه، ګمرش ډنډه ورته ده، خوشحالي ډنډه دې ځای کې ډنډه ده. هغه ځای کې ډنډه کې وي دغه بابا دا سندانونه به سره کول. او دی چې د اوسپنې سندان او دا نه دي، دا اوس چې سنبالک دوکانونو کې خلک نه، نو بیا وی چې دی بابا دا سندانونه برغړوله دی پورې په دې نو وي پورته اړم شوی مار نه و، سړی بلا وه بلا. او نو هغه فیره پاته چې ډېر اورغړول. نو د چې هر څو تېر کړی یو زما خدای خبر دی که نه، لکه هغه مونږ ته معلومات ځکه یو شی چې داسې سړی ظاهري وي. نو هغه تېر کړی، نو هغه مار د هغه سندانونو نه مړ شو. نو هغه نه وروسته بیا هغه دا خلک به وهم نه وي، دا بلا چې ور خلک به نه وو که نه، خلک به نه وو دې ملک کې. دا مار چې دا کوم سندانونه تېر کړل که نه، موږ چې اردلي یار دی بیا تږی شوی د دې کله سوسریا د هغه د زړه اوس و که نه، نور بیا کله هغه پاتې کېده زړه اوس سره کړي سندانونه اوس سره کړي، بیا دې اوبو ته نه دی سم شوی. بیا تاسو سیندل دي هغه ته او مونږ دې پورې چې مونږ بیا راغلي یو مونږ بزو سره به مونږ جات کې واړه جات کې دا پورې غټ نه دی، دې غټ نه پورته په دې تنګي کې پختۍ پرتې پختۍ. نو لکه دا سیدونه وخان زما مخکې مړه دي که نه، د کلاچۍ په دریا کې د هغو به دومره پختۍ به وي، دومره دغه پختۍ تاسو په خپلو سترګو لیدلي؟ خپلو په خپله مونږ لیدلی دي، ولې چې اوس زمانې شوي دي، هغه خو مونږ واړه بچي وو، بزې سره پخوا وخت کې لیدلي دي. نو هغه به لا څښا شوي، لا به اوبه وي، لا به وروستی شوي، زمانه پې تېروتې ده. زما وروره غر دغه د مار خوړلي باندې مشهور دی. اوس پنجاب نه خلک راځي دلته ګاډی ودروي چې د تماشا کوي چې دلته یو غر دی مار خوړلی دی. نو مونږ ورته وایو چې مونږ چې اورېدلي دي دې ملک نور مار خوړلي نشته، دغه غر چې کوم دی دې ځای نه راواخله دا سمستې چې وایي مار خوړلی دي. نو خدای علیم دی، یو زما الله خدا خل پخواني مشرانو قصې دي که نه. تاسو سره هغې وخت کې داسې سړی خو نه میلاو شي چې هغه دا ټوله قصه چېرته؟ نه مونږ سره هغه وخت هم داسې ده، مونږ جات کې غوندې بزې به سرولې سړیا مونږ سره پخواني سړي و به قصې کله داسې کولې. دې ملک کې به ستا په یقین به پاتې شي، هغه بلا به چې اوسېدان به پاتې شوي به وو، خلک خو به څوک نه به وو. چېرته دا خو یو قصه ده، پخوا د پهلوانانو دا انګر هم چېرته غټ زړه خاوند و، غټ سړی خاوند و که نه، دې ځای کې لکه دا ملک به خوش و، دا ملک وروسته آباد شوی دی، اوس آباد. د دې غر نوم څه اوس دې ته څه وایي؟ او ټانګیال دا دې ځای نه دا سر هغه پنایي پورې ټانګیال
ټول ټانګیال دی وخت سیند دی تاسو چېرته دې غر ته ختلي یې بره او سره مخکې به بيزي وي زمونږ دې غر ته به مونږ تلو غره ته دې نه اخوا کومه ایریا ده څه ځای په کته جټکول ریاده جټکول ورته وایي کلي دي اباسین دی جو کته لاندې اباسین بهیږي پورته کلي دي د نصر څخه کلي دي هغه آبادي نه وه دې ځای کې دغه یو دوی غوندې دې پورې ملک دا دومره کوټې چې دي دې کې دوه سړي وو مشران هغه سړي مشران وو هغه بیا مړه دي د هغو دا حلوا ډېر شوی دی مونږ دلته یو کور و دې موړه کې زما نیکه بیا مونږ ډېر شوي 12-14 کورونه دې موړه کې دا خلک اوس ډېر شوي دا پورې اپارټمان نه وو چېرته یو دوی غوندې کور به و ځنګلې وي دې ملک ځنګلې دا غر د ټانګیال دی دا مار خوړلی دی اپله مخکې جټکول دی او جټکول نه پورې سیند نه پورې شګی ده را پورې سیند په غاړه کابرګام دی چې په کته دغه مرګ موږ د هم د مشران دا خبره کوي چې دا غر مار خوړل دی موږ دې تپوس کوو چې بابا چې کومه خبره وکړه دقه خبره ده او زیاتو خلکو وایي چې دا مار به کله تږی شو دی به سیند ته کوي نه هغه سیند دی د دې غر نه هغه اباسین دی چې کوم دریای سند چې کوم اباسین د کوستان اباسین دی ډېر غټ سیند دی نو خواته کلي دي مخامخ د هغې نه شګی ده نو موږ داسې ډېر چکرې مکرې لګو د خلک موږ پېژني موږ تپوس کوو خلکو نه خلکو دا ټوله دا خبره کوي لکه دغه خبر د کوم چې بابا وکړه ټولو خلکو دغه خبره ټوله دا غر دی مخامخ تاسو اینئ دا لکه خامار خوړل دی غټ خامار و بلا وه چې دی به کله تږی شو دی به اخوا سیند ته زموږ یو انګرو بابا و د مارتون اوس هم دغه قبر موجود دی هغه قبر موجود دغه قبر موجود دی هغه انګرو بابا قبر موجود دی نو چې دغه نیکه و که هغه په خپله وکړو دغه قبر کوم ځای دی چېرته دغه د قبر زموږ د مارتون د حکیم صاحب د دواخانې شاته دی ګمبد پې جوړ دی دغه ګمبد پې جوړ دی دا جی اوس روان یو د انګرو بابا چې کوم قبر دی هلته روان یو دا مخکې دا زموږ سره ګایډ دی دلته لار دته معلومه ده مخکې ځو انشاءالله انګرو بابا چې کوم دی کوم چې هغه ما تاسو ته بره ویډیو کې قصه وکړه چا چې هغه مار ته د اوسپنې 2 سندانونه ګرم کړي وو 2 یا ډېر نو د هغه قبر ته روان یو تاسو ته انشاءالله د هغه قبر هم ښیو دا چې راورسېدو دا موږ سره زموږ ګایډ دی دا مقبره د جي مارتون کې ده دا تاسو کتلی شئ جي انګرو بابا دی نه ښه وایي چې دلته به خلکو دې باندې به خلکو پیسې ښودې او مثل څه لیکل هم دلته شته دی 16 دسمبر 1941 عیسوی شبان 11 تاریخ لیکل وران شوي بهرحال 1941 دی کې ښکاري 14 دسمبر 1941 عیسوی دا چې کوم تاسو ته قصه کړې وه انګرو بابا صاحب تاسو ته ښکاري دا موجود دي دلته یاره زه خو په خپله زما د یاداشت خبره نه ده او زه په خپله په دې تور پټي کې پاتې کېږم بنې بند تور پټي کې زموږ مشران دا قصه کوي چې کوم دی بابا دا قصه وکړه چې یاره په دې ځای کې داسې پخوا خامار پاتې شوی دی
ما پکې له ډېرې رخلې نه دا هم اورېدلي ډېرو مشرانو رخلې نه چې هغه غړی دا کس خلک چې وایي اباسین دی، د اباسین په دغه طرف زموږ رښتي هم دي، خپلوان هم دي. نو موږ دغه طرف ته تګ راتګ شتی وي چې په یو سر به یې په دې اباسین کې او بل سر یې په دې غر منې او بیا دا غر یې خوړ لکه. نو دلته کې داسې زړور څوک نه و، خلک یې د هغې نه دا مطلب خلک محفوظ کړی. داسې زړور څوک نه و چې یاره د دې مار سره یې څه نه څه علاج کړی وی، څه دغه خبره یې سره کړی وی، دی د دې نه لر کړی وی. بیا به دې ته کې کته دا انګر بابا چې ورته کوم وایي ده به دا سندانونه سره کول وي او دې مار ته به یې ویشته. نو ده را سندانونه مې داسې راښکلي که نه لکه څنګه چې ده د خاورې ګټې راښکې لکه د ده کې بیا ته دغه نه دی. نو بیا د هغې نه ده ته تا ولټېدل دی. نو څه کس مشران داسې وایي چې دی بیا د سیند طرف ته اوښتی دی، څه مشران بهرحال اوس زمونږ د یادونه دي، بابا وي زما د یادونه دي، نو مونږ خو بلکل اړو زمونږ خو نوم نشان نه. بهرحال عرض مې دا کوو چې دغه قصه تاسو واورئ دلته چې څنګه دوی وي، یو مار دلته راغلی دی، تېر شوی دی په دې ځای باندې او دغه غر یې خوړلی دی. بیا د مارتون د ملګري قصه وکړه چې انګرو بابا اوس وفات دی، قبر موجود دی. بیا هغه د اوسپنې 2 سندانونه په اور کې ګرم کړلي، ډېر به د اوسپنې کم سندانونه چې دا تعداد کې ډېر و، هغه په اور کې هغه ګرم کړي دي او د هغې په ذریعه چې دی نو هغه مار نه دا خلک خلاص شوی دی. بهرحال خامخا راشئ شانګلې ته چې راشئ نو بیا دلته خامخا ویزي ټوکی د دې ځای او دغه د غر هغه نظاره چې دا خامخا وګورئ. خپل کور بشي کور لاله ورکړئ، اجازه ته لوی الله پامان.